الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله خالقنا الكريم नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कठमरू में ख्वाजे बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मुहतरम मुकर्रम सदर जलसा, मेहमान खुसूसी मीर कारवान हजरत मौलाना अताउर रहमान साहिब ज़ीद मजदुहुम वदामत फयूज़ुहुम अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा दहगी सरयौज़ तशरीफ राउलन के जिला नौशहर अमीर हजरत मौलाना मुफ्ती हाकिम अली साहिब स्टेज बांधे तशरीफ फरमा द मोमन द बाजवड़ द जिला चारसदे और द मुख्तलिफ इलाकोना तशरीफ राउलन की ढेर दराना आमाइदीन मशरान जमाअती जिम्मेदार पंडाल के मौजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर दीन बांधे मयनो द जमीयत तलबा इस्लाम और द जमीयत उलमा इस्लाम मलगरो
نن د ټولو نه وړاندې زه د سید خان صاحب او د هغه په ملګرتیا کې چې کومو ملګرو د جمعیت علماء اسلام په قافله کې شمولیت وکړو، زه هغې ته مبارکي ورکوم. دا د دوی خوش قسمتي ده، دوی خپل نمونه په هغه فهرست کې شامل کړل په کوم فهرست کې چې لکونو باندې وارثان د انبیاء کرام او علماء کرام په دغه وطن کې موجود دي. په کوم فهرست کې د موجودو خلقو په سینو کې د الله قرآن پروت دی. په کومه ډله کې چې دوی شمولیت وکړو، د هغې ډلې الحمدلله 95% شرکا صبح تا شام په خپلو ژبو د الله د قرآن تلاوت کوي. په کومه ډله کې چې دوی شمولیت وکړو، په دغه جماعت کې الحمدلله په لکونو باندې د قرآن نه ډکې سینې دي. الحمدلله په دغه جماعت کې په لکونو باندې د الله په ذکر لمدې ژبې دي. الحمدلله تهجد گزار دي. الحمدلله شب بیدار دي. الحمدلله دا هغه جماعت دی کوم جماعت چې د پاکستان 22 کروڑه آبادۍ ته د هغې بچو ته د الله قرآن د الف لام میم نه والناس پورې ښایي. دا هغه جماعت دی د کوم جماعت د برکته چې نن په پاکستان کې دیني ماحول دی، د کوم جماعت د برکته چې نن زما او ستا په سر باندې پګړۍ ده او هسکه شمله ګرځو، د کوم جماعت د برکته چې زمونږ د میندو خویندو په مخونو باندې پردې دي، په سرونو باندې بورتې دي، د هغه جماعت دی کوم چې د علماو جماعت دی، کوم چې د علم جماعت دی، کوم چې د عرفان جماعت دی. د چا د برکته چې د تبلیغ مرکزونه آباد دي، د چا د برکته چې په افغانستان کې د جهاد سنگرونه آباد وو، د چا د برکته چې په پاکستان کې د ختم نبوت زنده‌باد نعرې دا ژوندۍ دي، د چا د برکته چې په پاکستان کې د ناموس رسالت زنده‌باد نعرې ژوندۍ دي، د چا د برکته چې الحمدلله د پاکستان په ټول عرض کې د تکبیر غږونه ژوندي دي، د چا د برکته چې الحمدلله ثم الحمدلله د پاکستان په ټول عرض کې د قرآن کریم د تلاوت انګازې او گونج خیږي. مونږ فخر کوو په خپل جماعت باندې. زما محترم ورونو، جمعیت علماء اسلام نعمت خداوندی دی. ای د پاکستان علماء کرامو، ای د پاکستان مذهب پسندی او اسلام پال طبقه، جمعیت علماء اسلام تاسو لا احساس او حوصله درکوي چې تاسو په پاکستان کې د محکومیت زندگی نه تیروئ. دا پګړۍ به د بل په غلامۍ کې ژوند نه تیروي، بلکې دا پګړۍ به په پاکستان باندې د حاکمیت زندگی تیروي انشاءالله العظیم. جمعیت علماء اسلام د مذهبي طبقې دپاره د چترۍ مانند دی. د وخت د توندو تیز بارانونو نه الله رب العالمین کو نن په پاکستان کې مذهبي طبقه بچ کړې ده. دا زما د اکابرو هغه الهامي محنت دی، هغه سوچ دی کوم چې من جانب الله د هغې په زړونو کې ورچول شوی و د نن نسل کاله مخکې چې په دې خاوره باندې د مسلمانانو د تحفظ دپاره د یو جماعت ضرورت دی. الحمدلله نن هغه جماعت په ترقۍ باندې روان دی، رو به ترقۍ باندې روان دی. او بیا د مهمندو خاوره چې همیشه دپاره د الله د دین دپاره وینه توی کړې ده، د مهمندو خاوره چې همیشه دپاره د الله د دین دپاره قربانۍ ورکړې دي. دا ماته مخې ته ناست دا ګیر چاپېره ولاړ وروڼه، دا د غازیانو اولاد دی، دا د مجاهدینو اولاد دی، دا د شهیدانو اولاد دی. دوی د فرنګي سره ډغره وهلې ده، دوی د روس سره ډغره وهلې ده، دوی د امریکې خلاف جهاد کړی دی، او دوی لکه څرنګې چې هغه طرف ته د کفر مقابله کړې ده، الحمدلله د پاکستان په خاوره باندې هم د کفر د ایجنټانو سینه تان کې مقابله کړې ده.
تكبير سبيلنا سبيلنا طريقنا جميع علماء اسلام. زما محترم ورونو، ما چې کوم آیت کریمه ستاسو د وړاندې تلاوت کو، الله رب العالمین د اهل حق او د جماعت یو څو نښې نښانې قرآن کریم کې ښایي، د زړه په غوږونو باندې واورئ. فرمایي یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، تاسو کې کو څوک د الله رب العالمین د دین نه واپس شو، د یو حکم نه انکار کوي یا پوره د نظام شریعت نه انکار کوي، نو الله رب العالمین فرمایي فسوف یأتی الله بقوم، الله رب العالمین په مؤمنانو کې داسې یو قوم، یو داسې جماعت، یو داسې طائفه قدسیه دا راولي، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ده هذه الطائفة قدسية بشپږ علامې وي، ده هغې بشپږ نښې وي، په هغې شپږو نښو باندې چې کومه جماعت او کومه طائفه برابر وه، هغه طائفه هغه د الله رب العالمین په نسبت باندې هغه جماعت حقانی جماعت دی، هغه د اهل حق جماعت دی. هغه شپږ نښې کومې دي؟ فرمایي یحبهم، وړومبۍ نښه به یې دا وي الله به د هغوی سره محبت کوي. د قرآن کریم او د احادیثو مبارکه او په رڼا کې د الله رب العالمین د محبت نښه دین او دینداري ده، د الله رب العالمین د محبت نښه او علامه دا دینی علوم دي. کوم جماعت کې چې دینی علوم د ټولو نه زیات وي، کوم جماعت والے کې علما دي، کوم جماعت کې مفسرین دي، کوم جماعت کې شیوخ الاحادیث دي، کوم جماعت کې مسند افتا باندې ناس مفتیان کرام دي، و کوم جماعت کې چې د اسلام د تعلیم او د تدریس، د تبلیغ او د تحقیق، د تصنیف او د تحریر د هغې شهسواران موجود دي. دا د اهل علم کثرت او د اهل علم موجودګي دا د حقانی جماعت وړاندې نښه ښودل شوې ده. زه په فخر سره دا خبره کوم، زه په چیلنج سره دا خبره کوم، د بخاري نه ډکې سینې، د ترمذي نه ډکې سینې، د قرآن کریم نه ډکې سینې، د صحاح ستو نه ډکې سینې الحمدلله نن په پاکستان کې په یو سیاسي جماعت کې موجود دي. د هغې جماعت نوم دی جمعیت علماء اسلام. دا د حقانیت وړاندې نښه ده. او دویمه نښه الله رب العالمین فرمایي یحبونهم، په دغې خلقو کې به د الله محبت وي، دا خلق به د الله سره مینه کوي. او د قرآن کریم تفسیر د قرآن په قرآن سره الله رب العالمین فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع دا د الله د محبوبیت نښه ده. لہذا د حقانی جماعت دپاره دویمه نښه دا اتباع د سنت ده. زه نن په فخر سره دا خبره کومه د پاکستان په سیاسي جماعتونو کې الحمدلله د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د اتباع د ټولو نه لوی تعداد دا په جمعیت علماء اسلام کې موجود دی. الحمدلله مخونه د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې منور دي. الحمدلله په سرونو باندې د دواړو جهانو د سردار مبارک د وراثت تاجونه پګړۍ پرتې دي. زه دا فخر سره خبره کومه نن الحمدلله کو په یو سیاسي جماعت کې د متبعین سنت زیات تعداد موجود دی، نو د هغې جماعت نوم دی جمعیت علماء اسلام. او دریمه نښه الله رب العالمین ښایي اذلة علی المؤمنین، مؤمنانو دپاره به دا خلق دوی به د هغې سره ډېر نرمي کوونکي وي، د هغې دپاره به عاجزي اختیارونکي وي. دا خلق دا جماعت نن الحمدلله په پاکستان کې کو د الله رب العالمین د دین د تحفظ دپاره او په بین الاقوامي سطحه باندې د مسلمانانو د اواز پورته کولو دپاره اعزاز چاته حاصل دی.
کو د برما د مسلمانانو آواز په پارلیمنت کې پورته شوی دی اذلة علی المؤمنین مصداق حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جوړ شوی دی کو د افغانستان د مظلومو مسلمانانو آواز جوړ شوی دی جمعیت علماء اسلام جوړ شوی دی د کشمیر د مسلمانانو آواز جوړ شوی دی جمعیت علماء اسلام جوړ شوی دی د فلسطین د مسلمانانو آواز جوړ شوی دی جمعیت علماء اسلام جوړ شوی دی د پاکستان د مسلمانانو آواز جوړ شوی دی اذلة علی المؤمنین مصداق ګرځېدلی دی پیغورونه خلکو ورکړي دي وایي تاسو د اسلام ټیکهداران یې تاسو د اسلام ټیکه اخیستې ده ها موږ ټیکه اخیستې ده اذلة علی المؤمنین الله د اهل حقو علامه ښودلې ده زه فخر سره دا خبره کوم جمعیت علماء اسلام نن د پاکستان په سیاسي جماعتونو کې د دې صفت مصداق ګرځېدلی دی زما محترم ورونو عزة على الكافرين او بیا د کفارو مخې ته ولاړ سینه تان کې سینه سپر د هغې په میدان کې مقابله کوونکې د هغې په سترګو کې سترګې ورکوونکې د هغې ګولو ته خپلې سینې مخې ته کوونکې جماعت کو په پاکستان کې څوک شته دی هغه جمعیت علماء اسلام دی گو کې مونږ ته ظاهري طور د هغې د وجې نه ډېر ښکلي ښکلي مشران قربان دل راغلي دي مونږ په باجوړ کې خپل د ګلونو غوندې مشران قربان کړل مونږ په مهمندو کې د ګلونو غوندې مشران قربان کړل مونږ پرون په وزیرستان کې د ګلونو غوندې مشران قربان کړي دي مونږ حضرت مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه غوندې ګلونه دا الله رب العالمین ته په تحفه کې لیږلي دي پیش شوي دي جمعیت علماء اسلام په خپلو وینو د الله رب العالمین د دین تحفظ کړی دی د کفر مقابله یې کړې ده کفر کو په خپله جامه کې راغلی دی جمعیت علما ورته ولاړ دی کفر کو یو یهودي ایجنټ په پاکستان باندې مسلط کړی دی زه سلام پیش کوم قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ته چې یو دومره لویه یهودي منصوبه یې په پاکستان باندې ناکامه کړله کو افغانستان کې کفر شکست خوړلی دی د امارت اسلامي افغانستان د لاسه خوشخبري درله درکومه په پاکستان کې یهودیو طاقتونو شکست خوړلی د مولانا فضل الرحمان د لاسه الحمدلله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء اسلام مونږ نه خلق جدا شو په څه باندې جدا شو د فلسطین په جهاد باندې د بیت المقدس په ازادۍ باندې مونږ خوشحاله یو الحمدلله مونږ په خپل موقف او بیانیه باندې ولاړ یو زما محترم ورونو او پنځم صفت الله رب العالمین قرآن کریم کې ذکر کړی دی یجاهدون فی سبیل الله دا خلق بس نه دي ستومانه دی به صبح او شام دی الله رب العالمین د دین د سربلندۍ د هغې کوشش به کوي د هغې محنت به کوي یو دور و مونږ ته خپلو مشرانو ښودلي وو چې دلته فرنګۍ راغلی و او د فرنګي خلاف په ټوپک باندې جهاد و الحمدلله ستاسو مشرانو د تورنزو باباجي صاحب رحمت الله علیه د اسونو خدمتونه کړي دي زه سلام پیش کوم د محمد نو خاورې ته مجاهدینو له په خپلو غېږو کې ځای ورکړی دی د مجاهدینو له په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی مجاهدین هغه د دې ځای د فرنګیانو خلاف جهادونه یې کړي دي زما محترم ورونو خو چې کله زمونږ مشرانو مونږ ته وویل چې ستاسو میدان بدل شو ټوپک کېدوئ او په پاکستان کې په هندوستان کې په بنگلادیش کې سیاسي پارلماني آئینی جدوجہد شروع کړئ مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه چې کله مونږ ته په دې خطه کې د جهاد فی سبیل الله دپاره دا رهنمایي راکړله هغې د وروستو الحمدلله د دې خطې سمیت د پاکستان او د هندوستان او د بنگلادیش علماو کې د حضرت مفتی اعظم هند سره چا د اختلاف جرأت نه دی کړی د هغه ځای نه الحمدلله زمونږ د جهاد بل میدان شروع شو چې هغه آئینی میدان دی پارلماني میدان دی جمهوري میدان دی سیاسي میدان دی او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ په هغې کې ولاړ یو ګو کې د هغې قیمت مونږ ته ډېر ګران دی د هغې قیمت مونږ ته ډېر دروند دی د سیاسي عالم په حیثیت باندې
خپل کور نه راته د دشمنۍ او د اختلاف آغاز کیږي. پلار راته وایي بچیه تا باندې ما سبق دې دپاره ویلو چې ته به جلسې کې، ته به درنې کې، ته به وټونه کې، ته به الکشنونه کې. ما خو تا باندې علم دې دپاره نه و کړی. زما د کور نه ما ته د مشکلاتو آغاز شروع شي، زما د مقتدیانو نه، زما د محلې نه ما ته د مشکلاتو آغاز شروع شي، زما د رشته دارۍ نه ما ته د مشکلاتو آغاز شروع شي. خو یاد ساتئ زما محترم ورونو، د دې دومره ډېرو علماء کرامو فتوا چې په پاکستان کې د اسلام د سربلندۍ جدوجهد دا آئیني، سیاسي، جمهوري او پارلماني جدوجهد دی. زما محترم ورونو دا زما دپاره مشعل راه دی. الحمدلله مونږ په دې لاره کې استقامت اختیارو. یاد ساتئ العطایا بالبلایا، د الله د طرف نه انعامات ملاویږي په ازمایښونو، په امتحاناتو سره. د دین په کوم محنت کې چې ازمېښت او مشکل څومره ډېر و، دومره زیات د الله رب العالمین د طرف نه په هغې کې اجر ملاویږي. نن د پاکستان په خاوره باندې لوی مجاهد د جمعیت علماء اسلام کارکن دی، لوی مجاهد د جمعیت طلباء اسلام کارکن دی. دې جهاد اکبر کې مصروف عمل دی، دې جهاد اعظم کې مصروف عمل دی. ان افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان الجائر. دې په افضل الجهاد کې دی. الحمدلله یجاهدون فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد کوم مصداق نن د پاکستان په خاوره باندې څوک شته دی جمعیت علماء اسلام دی. مونږ فخر کوو په دې باندې مونږ سیاسي علما یو، مونږ فخر کوو په دې باندې مونږ د دین اسلام یو هغه مظلومه، هغه معصومه، هغه مقهوره شعبه راټینګه کړې ده. مونږ د هغې شعبې چوکیداري کوو چې پردي خو پردي دي، خپل مسلمان مې هغه شعبه د دین حصه نه ګڼي. مسلمان لا څه کې زما په علماو کې هم بعضې وروڼه د وخت د پروپیګنډو نه دومره متاثره شي چې کله جلسه کوي نو د پاسه پرې ولیکي خالص دیني اجتماع. د دې خالص دیني اجتماع نه مقصد دا وي چې دې کې به سیاسي خبره نه وي. ای زما محترم صاحبو، سیاست او جمعیت علما او سیاسي عالم اجنبي مه ګڼه. جمعیت علما چې شته دی، ستا مسند حدیث محفوظ دی، ستا مسند قرآن محفوظ دی، ستا مدرسه محفوظه ده. زه په خپله د دې خبرې ګوایم. د کومې خیبر پښتونخوا چې تاسو حصه شوي یئ، زما محترم ورونو، په هغه خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ کې د دې دیني مدارسو خلاف سوسایټیز رجسټریشن امندمنټ بل د هغه پیش کړلی شو چې په هغې کې زموږ د بناتو د مدرسو خلاف یو ډېر ګناونه سازش لیکلی شوی و. زه اسمبلۍ کې موجود وم، هغې کې یې لیکلي وو کومه زنانه حیاداره وي، دینداره وي، پردهداره وي، دیني مدرسه کې سبق وایي، دا به خپل تصویر، خپل موبایل نمبر دا به متعلقه تاڼې له ورکوي او متعلقه تاڼه به د بناتو د نومونو فهرست، د هغې د موبایل نمبرو فهرست او د هغې د کور د پتو د اډرسونو فهرست دا د خپلې تاڼې په مین دروازه باندې بهر لګوي. الحمدلله مونږ د بناتو د مدرسو د تحفظ آواز په اسمبلۍ کې اوچت کړلو. الله رب العالمین کامیابي راکړله. نن کو د دې صوبې په ټولو عرض کې په دیني مدارسو کې زموږ طالبات با پرده ناست دي. د هغې د مخ تصویر چا نه دی لیدلی، د هغې نوم چا نه دی زده کړی او د هغې لاسونه چا نه دی لیدلي، د هغې نومونه چا نه دي زده کړي، د هغې موبایل نمبر یې چا نه دی لیدلي. زنده‌باد دې وي جمعیت علماء اسلام چې په پارلمنټ کې دا جنګ لړاو کړی دی. زما محترم ورونو، سیکیورټي اف ولنریبل انسنسټي او اسټابلیشمنټس په نوم باندې زموږ په صوبایي اسمبلۍ کې بل پیش شوی او د هغې بل تحت په هغه دیني مدرسه کې به د تعلیم اجازت ورکول کېږي. په کومه دیني مدرسه کې چې د 8-10 لاک روپو سیکیورټي انتظامات شوي وي، په هغه جامع مسجد کې به د جمع د لمونځ اجازت ورکول کېږي. د کوم جامع مسجد سیکیورټي انتظامات چې مکمل وي او د متعلقه تاڼې SHO سے د هغې ویریفیکیشن وکړي، په هغه تبلیغي مرکز کې به شب جمعې اجازت ورکول کېږي. کوم تبلیغي مرکز کې چې د 8-10 لاک روپو سیکیورټي انتظامات شوي وي. مونږ غریب خلک یو، مونږ جوماتونه په خپلو چندو آباد کړي دي، مونږ د خپلو جوماتونو د بجلو د بل غم هغه راته مشکل وي نو 10-12 لک روپۍ د هغې په سیکیورټۍ څوک لګولی شي
الحمدلله د دې صوبې د لکونو جماعتونو د وکالت مقدمه مو په اسمبلی کې لړا وکړله د دې صوبې د ټولو دیني مدرسو مقدمه مو په اسمبلی کې لړا وکړله د دې صوبې د ټولو خانقاهونو د هغې مقدمه مو په اسمبلی کې لړا وکړله د دې صوبې د ټولو تبلیغي مرکزونو د هغې د وکالت مقدمه مو په اسمبلی کې لړا وکړله پیغام مو ورکړو چې دعوت او تبلیغ دا د حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه محنت دی او جمعیت علماء اسلام د هغې محافظ دی او امین دی هغه دعوت او تبلیغ محنت چې د هغې بانی او مؤسس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه چې کله پاکستان ته په دوره باندې راغی او مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ته فرمایي چې حضرت ستا په ټیبل باندې دا خواره واره کاغذونه د څه دي مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ورته فرمایي د جمعیت علما فارم سازي شروع ده مولانا زکریا رحمت الله علیه ورته فرمایي وی ما له هم یو فارم ډک کا هغه ورته حضرت دا خو پاکستان دپاره دي اوس خو تقسیم شوی دی پارټیشن شوی دی هلته جمعیت علما هند دی دلته جمعیت علما اسلام پاکستان دی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه د چا د قلم نه چې الله فضائل اعمال غوندې محبوب او مقبول کتاب ایستلی دی هغه ورته فرمایي مجھے ہندوستان اور پاکستان سے کیا لینا دینا ہے مجھے علماء سے وابستگی کا ایک ثبوت چاہیے ایک پرچی چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کو دکھا سکوں خدایا محمد زکریا نامی گناہگار ان علماء کرام کے ساتھ تھا حضرت مولانا محمد طلحہ کندهلوی رحمت الله علیه فرمایي حضرت چې کله وفات کېدلو نه مخکې مونږ ته وصیت وکړلو وایي فرمایل هغه کوم زما د جمعیت علما سره د وابستګۍ چټ دی ما نه چې کله کفن راکړی کفن د لاندې زما د سینې د پاسه به د جمعیت علما اسلام د وابستګۍ هغه پرچې کېدوئ جمعیت علما مونږ ځان دپاره ذریعه نجات ګڼو نعره تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان سے مولانا فضل غفور سے مونږ ته څوک دا تعلیم نه راکوي چې دا سیاسي ملا دی او الحمدلله د یو سیاسي دین چې هغې کې سیاست شرعیه شته دی د یو سیاسي نبي وارث یمه چې هغه په خپله حکومت کړی دی خلفای راشدین حکومت کړی دی صحابه کرامو حکومت کړی دی تابعین حکومت کړی دی تا کو دا خبره په خوله باندې چې سیاسي ملا مې نه دی خوښ دا د قادیانیانو پروپیګنډه ده تا نه تپوس کومه سیاسي نبي دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ تا نه تپوس کومه سیاسي صحابي دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ تا نه تپوس کومه سیاسي تابعي دې خوښ دی کو دې نه دی خوښ دا تفریق دې ما ته څوک نه کوي جمعیت علما زما سند حدیث دی جمعیت علما زما سند قرآن دی جمعیت علما زما سند تصوف دی جمعیت علما اسلام زه د خپل ځان دپاره ذریعه نجات ګڼم الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته استقامت را نصیب کړي زما محترم ورونو اخیرنۍ صفت لا يخافون لومة لائم دې طرف ته اشاره ده اهل حق باندې به لائمین موجود وي اهل حق باندې به ملامتګر موجود وي د حق جماعت پہچان بداوي چې د باطل د مورچو نه به په هغې باندې غشي ورېږي د کوم حق جماعت په باره کې چې اهل باطل خاموشه پاتې شو دا جماعت د په خپل حقانیت باندې نظرثاني وکړي چې زما نه باطل ته تکلیف ولې نشته دی مه خفه کېږئ د خلکو په پروپیګنډو مه خفه کېږئ د خلکو په ردو بدو مه خفه کېږئ د خلکو په اوازونو لا يخافون لومة لائم د اهل باطلو د ملامت نه مونږ نه یریږو مونږ د هغې باوجود په میدان باندې ولاړ یو هغې سره زمونږ جذبه سیوا کېږي هغې سره زمونږ ایمان سیوا کېږي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته استقامت را نصیب کړي دا کومه فتنه الحمدلله چې د پاکستان د قیادت نه مو لرې کړله د پاکستان د سیاست نه به هم لرې کوو انشاءالله العزیز که د رمضان په مقدسو شپو کې د روډ باندې ډانسونو ته امر بالمعروف نوم ورکړې تو د ناچ ګانې والا چې کوم سټیج دی ته هغې ته د منبر رسول نوم ورکړې بدبخته تو چې په پاکستان کې کوم غلاظت او ګندګي پیلاوې ته هغې ته د جهاد فی سبیل الله نوم ورکړې
तो शायर अल्लाह तौहीन के पाकिस्तान के दा जरूरत चांद नशो कोले जरे वो आलिम दीन दा महनद दीर रा उशुपई वो पाकिस्तान के दा जरूरत चांद नशो कोले जरे आलिम दीन पक्की ते बिलास की वो पाकिस्तान के दा जरूरत चांद नशो कोले जे वो जुमात को पैजार पखूर न नौजिया तोड़ दियो की वो पाकिस्तान के ना पट्टो दुनिया के दा जरूरत चांद नशो कोले जरे मस्जिद नबवी शरीफ तौहीन दियो की द हरमैनो यागे तौहीन दियो की दिल आजारी दियो की هذا شاعر الله مزاق جوړ کړی دی د قبر د نکیر منکر د سوال د حدیث نه تام مزاق جوړ کړی دی من ربک ما دینک من نبیک تاسو نورم سوال په حدیث کې د اضافه لپاره په خپلو جلسو کې شروع کړی دی څلورم سوال به دا کېږي چې تا د ډمتوب والا عمران خان ملګرتیا کړې ده او که نه ده کړې د چا په بدکارۍ باندې چې د هغه خپله بیبي ګواډه او کتاب یې پې لیکلی دی د چا په بدکارۍ باندې چې د هغه خپل اولاد ګوا دی او فیصلې پرې راغلي دي آیا د هغې فتنې د ملګرتیا په باره کې به په قیامت کې تپوس کېږي ها خو دا تپوس ترې نه کېږي چې د صلحاو ملګرتیا دې ولې نه ده کړې د اتقیاو ملګرتیا دې ولې نه ده کړې زما محترم ورونو خو د نکیر منکر د سوال سره یو ځای کول دا شعائر الله پورې ټوکې او خندنې او مسخرې دي ان شاء الله مونږ به د دغې فتنې مقابله کوو ان شاء الله مونږ به د حرمینو تحفظ کوو ان شاء الله مونږ به د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم مونږ به د هغې تحفظ کوو ان شاء الله پارلیمنت کې دننه به هم مونږ د قانون ختم نبوت تحفظ کوو ان شاء الله پارلیمنت نه بهر به هم مونږ د قانون ختم نبوت د هغې به تحفظ کوو ان شاء الله العزیز تاسو راسره تیار یئ ای د غیرتمند مجاهدینو اولادو ای د غیرتمندو ممندو غازیانو اولادو ای د غیرتمندو مهمندو د شهیدانو اولادو لاسونه راسره پورته کړئ عهد راسره وکړئ د دې دومره ډېرو علماء کرامو په موجودګۍ کې ربه ستا اسمان دې ګواه شي الله ستا دا ځمکه دې ګواه شي مونږ به د مدینې د جانان د تورې سپینې مونږ به د تکبیر نارې لګو همیشه لپاره ان شاء الله مونږ به د ختم نبوت زنده باد نارې لګو ان شاء الله مونږ به د ناموس رسالت زنده باد نارې لګو ان شاء الله حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سرے مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے کیا اے ناداں نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین